أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. د توحید بیان هم شوی او د الله رب العالمین په وحدانیت او د الله په ذات باندې دلیل عقلی هم موږ پیش کړو. دین پس د قرآن مجید د الله رب العالمین کتاب کې دو باندې هم خبره شوی و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت او په نبوت او د ټولو انبیاء کرامو د نبوت ثبوت موږ د دلیل عقلی نه هم کړی و چې معجزات صحیح ده کنه. اگر کدا دلیل عقلی هم ګرځي د هغه خلکو د پاره کم خلک چې موجود او دلیل نقلی ګرځي د چا د پاره زمونږ د پاره چې موږ په خپل دغه عقلی دغه واقعیت د مونږ کتلې نو. وس بدل تراشو والیوم الاخر ګوره الله رب العالمین په آخرت کې هر یو انسان را پاسوي او د هر یو ټکی او د هر یو سکند او لمحه دغه حساب کتاب الله رب العالمین دغه خلکو سره کوي. دغه تب ملحدین در باندې یو اعتراض وکي چې الله رب العالمین ولی با الله رب العالمین زمونږ حساب کتاب کوي. په اعتراض پوه شوي وایا الله رب العالمین ولی مساوي حساب صحیح شولا. دویم اعتراض دا دی کنه چې الله رب العالمین ته چې کله دا پته وا الله رب العالمین ته چې کله دا پته وا چې دا که دوزخی دی دا جنتی دی بیا الله رب العالمین د امتحان اغستو سمانا لري. جی صحیح ده کنه. د یو سوال جواب خو ډیر مشهور دی او هر څوک وای او هغه تاسو دوه ته به هم کې دي یاد وي چې الله رب العالمین ګوره امتحان خو زکه اخلي که بغیر د امتحان نه که یو انسان جهنم ته لاړ شي دغه انسان د الله په دربار کې بیا دا وویلی شي چې یا الله زه خو تا خو زه بغیر د حساب کتاب او بغیر د امتحان نه زه جهنم ته ولېږلم که تا زما امتحان اغستې او زه به د جنت په لاره تللی وما او زه د جنت حقدار کېدمه دا خو ما سره ظلم دی چې زه جهنم ته ځمه. نو الله رب العالمین لدی وجنه امتحان اخلي چې بیا دغه انسان د الله رب العالمین په ذات باندې دې ته خبر اعتراض کولو موقع ملو نشي. په یو کلاس کې 10 کسان طالبان وي استاد ته دا پته لګي چې دا 15 کسان چې کله امتحان ورکي دا 15 پکې پاس کیږي او دا 15 پکې فیل کیږي. نو استاد د څه کوي چې بس بغیر د امتحان نه دی اعلان وکړي چې تاسو 15 فیل او تاسو 15 پاس چرته هم د څه نه کوي کنه کده څه وکړي شي بیا دغه 15 طالبان به استاد باندې اعتراض کوي. اعتراض به دا وکړي چې استاد که مونږ امتحان ورکړو نو مونږ به پاس کېدو تا امتحان ونه خو دا خو زموږ غلطي نه ده. نو لہذا د انسان چې کله د انسان خو دروغجن وي کنه خپل ځان نه ملامت کوي. حتی چې د قیامت پر ورځ باندې هم بعضی انسانان داسې وي چې هغه به نعوذ بالله په فرشتو باندې به الزام ولګوي تهمت به ولګوي چې الله پاک موږ دا ګناه نه ده کړې دي فرشتو له ځانه لیکلې ده. نو هغه د ثبوت د پر الله رب العالمین د هر یو شی امتحان مخلي او د هر یو شی الله رب العالمین ځان سره په خپل علم کې او د فرشتو په لازم کوم لیکل چې شوی هغه بالکل صحیح سالم محفوظ ساتي چې په قیامت کې د انسان ته وخودل شي. دا خو ډېر آسان سوالو. اوس دویم سوال دا دی چې زه دا خو شو چې الله رب العالمین دې د لپاره امتحان اخلي صحیح ده کنه خدا راته چې الله رب العالمین ته چې دا هر څه پته ده او د خلق جهنم ته همزي او تاسو دا وایي چې الله رب العالمین د مور نه زیات مين خپل بندگانو سره لري نو بیا الله رب العالمین داسې انسان ولې پیدا کړ چې کم انسان جهنم ته ځي. زه صحیح ده انسان خود د خپل عمل په وجه جهنم ته ځي خو سوال دا دی چې الله رب العالمین داسې انسان ولې پیدا کړی دی. په سوال پويږي اگر کدا انسان د خپل عمل له وجه جهنم ته ځي خو الله رب العالمین دومره لوی ذات دی نو آیا ای الله پاکه که یو انسان وای چې تاسو ولې پیدا کړی په سوال پوه شوي نو د دې ډېر آسان جواب دی چې هغه دا دی ګوره چې بعض سوالات داسې وي چې ته د الله رب العالمین په باره کې نشي کولی صحیح ده. نو بیا به ملحدین درته وي چې دا خلک چې کله غیر شي بس دیو سره نور جوابات نه وي دوی ډایرکټ دغه وي چې د الله د ذات په باره کې د سوالات مکوه نه مونږ زکه غیر کېدو په وجه نه وایو بلکې مونږ درته دلیل عقلی باندې دا ثابتو چې دا سوال چې ته کوي چې الله ولې پیدا کړم دا به مونږ درته ثابتو چې ستاسو سوال کول په الله رب العالمین طرف ته چې الله ولې ز پیدا کړم دا سوال غلط دی.
دا څنګه غلط دی ګوره د الله رب العالمین صفات ته یو صفت د الله رب العالمین دا چې خالق بوي رب العالمین رازق بوي رب العالمین نو د الله رب العالمین د خالقیت صفت کار دا دی چې الله رب العالمین به انسانان پیدا کوي اوس دا ولی پیدا کوي دا سوال غلط دی لکه چې اوس یو کس درته راشي درته وایي اوس چې زه دا خبرې کومه تاسو اورئ په څه باندې به اورئ په غوږونو کنه اوس چې کله ته په غوږ باندې زما دا خبره اوري او زه درته دا وایم چې لکه ته په دې غوږ زما دا خبره ولې اوري نو دا سوال به صحیح وي که غلط به وي دا سوال غلط دی ځکه چې دا غوږ وي دی دپاره چې دې باندې سړی واورېدل کوي اوس یو کس وایي چې الکه دا سترګو باندې ته ولې لیدل کوي نو اوس دا سوال ټیک دی که غلط دی دا خو هر چاته پته ده چې بای سترګه وي دی دپاره چې دې باندې سړی لیدنه کوي څنګه چې یو انسان د سترګو تر اوسه پورې چا دا اعتراض کړی چې بای ته په سترګې باندې ولې اوري ولې نه په سترګې باندې څوک اوري دی که نه په سترګې باندې خلک کتل کوي اوس که یو کس درته دا وایي چې ته په سترګو باندې اوري دا خبره غلطه ده که نه صحیح شوله اوس که یو کس درته دا وایي چې لکه ته په دې سترګو باندې ولې لیدل کوي نو دا غلط دی که صحیح دی دا سوال غلط دی ځکه چې دا سترګې الله رب العالمین جوړ کړی دي دپاره چې دې باندې خلک کتل وکي غوږونه جوړ دي دپاره چې باندې اورېدل وکي دا خولې صفت څه شیز ده تکلم او خوراک کول اوس چې د خولې صفت دا تکلم کول دی خوراک کول دی اوس څوک دا اعتراض کولی شي چې ته په خوله باندې ولې خبرې کوي او ولې په دې خوله خوراک کوي نشي کولی که نه ځکه د دې صفت دا دی دقه شان دی د الله رب العالمین صفت دا دی چې هغه به خالق وي د مخلوق پیدا کول د الله رب العالمین صفت دی په صفت باندې دا سوال نشي کولی چې دا ولې داسې کېږي د دې بل مثال واوره بل مثال دا دی چې بعضی سوالات داسې وي که نه چې هغه عقلا هم صحیح نه وي څه شیز هغه عقلا صحیح نه وي لکه ګوره اوس دا کتاب نه دی دا کتاب دا دلته پروت دی دا کتاب مې دلته کېښودو زه لاړم بهر ته چې بهر ته لاړم او واپس رالم یو ګنټه پس چې واپس یو ګنټه پس رالم دا کتاب دې ځای کې موجود نه و دا دلته بهر شلیدلی پروت و دا کتاب اوس به زه دا سوال کوم که نه چې دا کتاب چا شلولی دی او بهر څنګه پروت دی دا سوال زه کولی شم که نه شم کولی زما حق جوړیږي چې زه دا سوال وکړم ځکه چې دا کتاب په خپله خو د دې خپې نشته چې دا بهر لاړ شي که په خپله تلی شي نو دې باره کې دا سوال کول چې بای دا کتاب څنګه دې کمرې نه بهر لاړو دا سوال صحیح دی که غلط دی او استاذین ته به هم دقه سوال راځي که نه دقه شان د خپل موبایل دلته زه کېږدم او بیا چې راشم زما موبایل هلته بهر پروت وي نو اټومیټکلی زما دې ذهن ته به دا سوال راځي که نه چې یار دا موبایل بهر ته چا راویستو دا موبایل بهر څه کوي ما خو کمره کې ایښی دا سوال صحیح دی که نه بلکل صحیح شوله اوس چې کله مثال په طور باندې تاسو دلته ناست یئ او زه لاړ شم بهر ته یو ګنټه پس راشم تاسو دلته کمره کې موجود نه یې بلکې تاسو د ګیټ باندې موجود یې زما ذهن ته دا سوال راځي چې دا کسان څنګه به وتې دي کمرې نه نه راځي ځکه چې انسان دا متحرک بالاراده ده انسان د تلل د کمرې نه وتل دا د انسان په اختیار کې دی د کمرې نه وتل او ګرځېدل دا د صفت د انسان دی ماشي صفت د انسان ده که نه نو چې کله صفت د انسان شو یو انسان که ته راشي هغه کمره کې نه هم وي بهر هم وي تا چېرته ذهن کې دا راځي چې اوهو دا به څنګه کمرې نه بهر وتې نه راځي که نه اوس اوس چې یو کس ووایي چې بای زه خو دلته رالم دا طالبان دلته کمره کې ناست اوس یو ګنټه پس رالم دا خو دلته بهر دی دیو به دلته څنګه وتې یا خدای دا سوال کول اوس مناسب د انسان صفت دا دی چې هغه به بهر وځي صحیح ده که نه دقه شانتې د الله رب العالمین په دغه کائناتو کې ګوره اوس مثال په طور باندې یو کس خبرې کوي ستا په ذهن کې دا خبرې کول درته ناشنا کار ښکاري چې انسان خبره کوي او که چېرته یو میخه خبره شروع کړي
ها نو بیا سوال حق جوړیږي کنه چې بای ته سوال وکړي چې دا میخه ولې خبرې کوي هغه صفت د خبره نه وي کنه دغه شانتي ګوره زمونږ صفت ګرځیدل دی چې کمرې نه 1 کیلومتر هم لري لاشم څوک تعجب هم نه کوي او څوک سوال هم نه کوي صحیح ده کنه دغه شانتي خو دا موبایل دا غشاندي دا کتاب د کمرې نه بهر پروت وي استاد زین ته هم سوال راشي د دې زین ته هم سوال راشي چې بای دا څنګه بهر پروت دی ځکه چې دې کې صلاحیت د ګرځیدل نشته صلاحیت د وتل نشته دغه شانتي د الله رب العالمین صفاتو کې یو صفت د خالقیت ته او الله رب العالمین دغه صفت چې دا به پیدا کون کې وي او چې الله صفت پیدا کون کې دی نو خامخا به ته پیدا کیږي صحیح ده کنه اوس دا سوال ته نشي کولای چې بای الله رب العالمین ولی ز پیدا کړم دا سوال غلط دی ځکه چې الله صفت دا دی چې هغه پیدا کوي صحیح ده کنه څنګه چې تدا ته پوس دا نشي ویلې چې بای ته په دې غوګونو باندې ولی اوري دغه شین تدا ته پوس نشي کولای چې الله رب العالمین ز ولی پیدا کړی یم صحیح ده د سترګو صفت لیدل دی د غوګو صفت اوریدل دی د الله صفت پیدا کول دی صحیح ده کنه چې په دې دوه باندې ستای اعتراض نه راځي په دې بل باندې ولې ستای اعتراض راځي په دې پوه شولې آسان مسله ده او کوم خبره هغه پرېږ د خپل ځای کې باغ راشي کنه مخکې معجزه ولا بحث ډیر وروسته دی دا خو شو اوس دویمه مسله دا ده کنه چې آیا آخرت په آخرت باندې مخکې ما تاسو ته ویلي کنه چې آخرت دلیل ما درته عقلي ثابت کړی اوس دلته یو بل یو اهم خبره دا واوري کله چې تاسو ملحدین سره خبرې کوي کنه نو ملحد به درته وایي چې آخرت نشته څه شي ته به ورته وایي چې ملحد داسې چل دی چې ستاسو کار خو مشاهده سره وي د ملحد د عقاید بنیاد ساينس ټیکنالوژي صحیح ده کنه دا ده د ملحد عقیده په څه شي باندې وي او دا ساينس بنیاد په څه شي باندې وي په مشاهده باندې په ادراکاتو باندې په لیدل باندې په محسوس کولو باندې صحیح ده کنه نو ته ورته وی چې لکه ستا خو نظریه دا ده چې ساينس او ساينس اوس پورې دات نه معلوم کړي چې آخرت شته او کمیشته ساينس نه دا اقرار کولای شي چې آخرت شته او نه دا اقرار کولای شي چې آخرت نشته صحیح ده کنه چې ساينس دا اقرار نشي کولای ولې نشي کولای دا ځکه نشي کولای ما او تا هم د آخرت سوچ او فکر او د آخرت په باره کې یقیني خبره لکه کتاب او د الله پیغام سره موجود نه هغه ټیم کې ما او تا به هم د آخرت باره کې سن شو ویلې ولی ځکه چې آخرت یو دسي ځای سره تعلق لري چې هغه ځای کتو د پاره ما او تا سره سترګې نشته د هغه ځای د اوازونو اوریدو د پاره ما او تا سره غوګونه نشته د هغه ځای ادراکات ما او تا د شو کولای چې کله ساينس د یو شی د ادراک نه عاجز شي ساينس د یو شی د معلومات نه عاجز شي بیا دا حق ورته نشته چې هغه انکار وکړي لدی خبر نه چې دا شی هم موجود نه دی بلکې پکار ده چې هغه خپل ځان کې نقص ومني چې بای دا زما نقص دی دا زما کمزوري ده چې ما دا شی معلوم نکړله په دې هم پوه شولې څه ده کنه بل دا ده چې اوس برا شو دلته چې آیا تا خو آخرت د معلومات کول د پر ساينس سره سوالات نشته ته به څنګه چې آخرت نشته لکه مثال په تور باندې ګوره اوس دغلته تاسو ما پیژنې کنه دوانه زما بار کې دام لري څنګه اخلاق لرم څنګه علم څنګه د کم ځای یم څنګه مې رنگ پوي کنه به هر څه خبر یې اوس دلته یو کس راشي چې تاسو په جون کې هغه کس لیدل نه وي دا خبره اور دا اهم مثال دی چې یو کس دلته راولم هغه کس تاسو په ټول عمر کې لیدل نه وي صحیح ده کنه او زه دا تاسو ته وایم چې بای تاسو لدینه سبق زده کړئ نو تاسو زین کې به دا خامخا راځي کنه بای چې یار مونږ دینه سبق وایو یا نه وایو ځکه چې مونږ خدا کس نه پیژنو تاسو بغیر دغه کس تعارف او هغه سره د خبرو کولو نه علاوه تاسو دا ویل شي چې دا کس دلته ناشنا یو کس راشتاغي په باره کې دا فیصله کولای شي چې بای دا کس اخلاقی دی یا بد اخلاق دی ته فیصله کولای شي نشي کولای کنه ځکه چې تا غلی دل نه نو چې کله تا غي سره خبره وکي خبره تر وکي وخت در سره تیر شته به ویل شي د اخلاق دی بد اخلاق دی بالکل بیا ویل شي دغه شانت اخرت خو تعالی دل نه دی اخرت سره ستا واسطه راغلی نه ده ته بیا څنګه وای ملحد چې اخرت نشته دا خو به تعالی ویلې
چې کله تا آخرت سره ستا واسطه راغلی او د آخرت د پر هغه سترګې تا کتلې وي چې دی مرګ نه پس بل جهان نشته، اوس ته مړ شوی خو نه یې که نه. ها دا خبره خو به تا اله کول چې ته به مړ شوی وي او د مرګ نه پس واپس را ژوندی شوی وي، بیا به د خلکو ته ویل چې یار زه مړ شوی وم، د مرګ نه پس هېڅ یو شی نشته. اوس چې تا مرګ نه دی لیدلی، تا آخرت نه دی لیدلی او دومره آلات ساینس سره نشته، ته بیا څنګه وایي چې آخرت نشته؟ په دې خبر باندې پوه شوله؟ ذهن دې کار وکړو، څه اشکال خو نشته. دا مو شو. بل به راشو والقدر خیري، تقدیر دا هم ډېر زیات تفصیلي مسله ده.